دا د اسلام طریقه نه و، بلکې د مسلمان باندې به شفقت کوي او مسلمان ته به چې کوم دی خیر ورسوي. نن سبا ګوره په دې معاشره کې ظلم په عامې طریقې سره روان دی، خلک ظلمونه کوي، د الله ویره نشته. صحابي ته فرمایي اے صحابي ایاک ظلم، د ظلم نه ځان وساته، ځکه چې فإن الظلم، دا ظلم داسې یو ګناه و چې ظلمات یوم القیامه دا به تیارې وي، د قیامت ورځ باندې به تیارې وي، یعنی انسان ته به هیڅ قسم رڼا د قیامت په ورځ باندې نه میلاویږي. همدارنګې په قبر کې مو ورته رڼا نه میلاویږي. کوم هغه انسان ته چې کوم په دنیا کې په بل چا باندې ظلم کوي، نن سبا د ظلم دا ستم، د ظلم دا طریقې کار دا ډېر په عجیبه انداز سره روان دی چې څومره د چا وس بریږي، طاقت وي، نو هغومره چې کوم دی دا ظلم کولی شي. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا.